نصیحت ورته وکړه چې تا ذمہداري دا ده چې ته به اولاد ته ښځې نکاح کوې. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یو سړی راغی، ورته ویل یا عمر ما زوی د ما نافرماني کوي. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ډېر تعجب وکړ چې زما په خلافت کې دا څنګه ځوان ده چې د پلار نافرماني کوي. نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغسې رعب و دبدبه وله چې په کومه لار به سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تیر شو هلته به شیطان لا نسو تېرېدلی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډېر تعجب وکړو چې زما په دور خلافت کې داسې سړی پیدا شو چې د پلار نافرماني کوي او ورسره ویې غواړي. چې کله هغه ځوان راوغوښته پلار یې ناست ده، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي ای ځوانه دغه سړی د تا څه کېږي؟ ده په جواب کې ورته ویلی وایي دا خو زما پلار ده. وایي دی وایي چې ته د ما نافرماني کوې؟ زوی ورته ویلی وایي و زه یې نافرماني کوم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نور تعجب وکړ چې یو خو زما په دور خلافت کې د پلار نافرمانه پیدا شو او بل د ما مخ ته هم دا خبره دی په ډېر جرأت سره کوي. نو ورته ویلې ولې؟ ځوان په جواب کې ورته ویلې ګوره اول دا ده چې ښه ښځه به اختیارېږي. وایي زما پلار له داسې چا سره نکاح کړې ده چې هغه په بدچلني کې شهرت لري، یو ګډېدونکې ښځه یې کړې ده. زه د هغه نه پیدا شوی، بیا چې کله زه پیدا شوم په ما باندې نوم جعل ایښی. د اولاد یو حق خو دا هم ده چې ښه نوم به پرېږدې. ده په ما باندې جعل نوم ایښی. جعل وایي بیا د بې د مافې دا چینجیان چې مرداري خوري، هغه چینجیان چې مرداري خوري دې ته جعل وایي. د ما نوم یې جعل ایښی ده او ده تر اوسه ما ته دا نه دي راښودلي چې الله او د الله رسول څوک دي او څه وایي. ما ته دا تعلیم هم نه ده راکړی. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یې پلار ته مخ ورواړو، وایي عققته قبل ان یعقق. پلار ته یې ویلې وایي تا د بچي نافرماني هغه وخت کړې چې هغه وخت بچي ستا نافرماني نه وه کړې، یعنی تا په نافرماني کې سبقت اختیار کړی. اوله نافرماني خو تا کړې ده، بیا تو ولې اعتراض کوې؟ تو په د اعتراض حق نه لرې چې نن د زوی نافرمانه ده بیا شکایت ولې کوې؟ تا خپله د بچي نافرماني کړې ده.